ټرمپ قسم په الله دا ستاسو د معلوق کوسډب سپیم نه دی دا مونږ چې ورته دا پپی سپی وایو یا دا کم کوسډب په دی دا کې تاویږي د قصابانو د تخت د لاندې اکثر تشریف فرمایي لیدلی هم دي که هغې د لاندې سر ښکته کړی او موږ له زمونږ غلام هغه موږ له دمکیانې راکوي خپل تاریخ وګوره ته خو د مسلمانانو غلام وی او چې ورته وګورې هغه چیپړه بیلورۍ هم راپاسي لکه زړه سرمل چې هغه هم نن چې کوم دی مسلمانانو له دمکیانې ورکوي او زمونږ دا 57 اسلامي ملکونو مشران الله دې ورته هدایت وکړي قسم په الله د وینځو کردار ادا کوي وینځه به هم داسې نه وي ښکته به رکېږي تا خدای غرق خدای مو اعظم شرمېدلی دي شرم به نور څنګه وي چاپلوسیانې کوي خوشامد کوي یاره جي ته خو ډېر نیک سړی او ټرمپ نه داسې د مسجد نبوي امام جوړ کړي هغه وایي چې یم خو زیمه دا خو ټول زما غلامان الله دې مونږ د غلامۍ نه وساتي مونږ الله ذات پیدا کړي او انشاءالله تر مرګه به ازادي تاسو کې څو غلامان شته یو هم نشته الحمدلله که یو سړی د سړي بچی نو د هغه لپاره د رسول الله علیه السلام دا یو حدیث کافي دی رسول الله علیه السلام څه فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به یو قوم راشي او د هغه قوم به سرونه نه وي څه به یې نه وي سرونه به یې نه وي الله رب العزت ته خو دا هر څه پته ده که نه یو ذره برابر د الله رب العزت نه پټه او پناه نشته دی د تمامو مخلوقاتو خالق څوک دی الله رب العزت د قوم سرونه نشته الله رب العزت د طرف نه به تپوس وکړی شي چې ما خو چېرته داسې ناقص او کم خلق نه دي پیدا کړي دا څوک دي چې دا بېسره صرف دا تری چې کوم دي دا زما په دربار کې حاضر دي نو د الله رب العزت په دربار کې به وویلی شي چې اله العالمینا دا ستا هغه بندګان دي اله العالمین دا ستا هغه بندګان دي چې ستا قوم ستا بندګانو د نارینهو سره بدفعلیانې کړي دي په دنیا کې لرې پیدا شوي اله العالمین هغه انسانان نن تا ته په داسې شکل کې حاضر دي اله العالمین چې د هغې په جسمونو پورې سرونه نشته اے قومه د الله نه ویریږي او چې کله الله رب العزت دا وویل الله رب العزت به دومره په غصه او جلال کې راشي دومره په غصه کې به الله رب العزت راشي الله رب العزت به فرشتو ته حکم وکړي چې وا زما فرشتو واورئ دا خبره چې دا څومره د آدم علیه السلام اولاد دی دا ټول راوالی او بېحسابه بې کتابه جهنم کې ولې عدالت برخاست دی حساب ورسره نه کوم تپوس دې نه کوم نه ته د ګناهونو تپوس کوم نه ته د ثوابونو تپوس کوم شابه کې لاندې وځئ او دا ټول بې حسابه بې کتابه جهنم کې اچوئ او هغه فرشتې به د اډر د میلاوېدو سره ډایرکټ په ډایرکټ باندې شروع وکړي بنینه هغه انسان به ګوري په میدان محشر کې او جهنم کې به چې ګوري به واچوي ګوري به واچوي ګوري به واچوي بې حسابه بې کتابه به جهنم ته رواني رسول الله علیه الصلاة والسلام غمخواري امت هغه چې کله دا حالات وګوري د الله رب العزت دربار کې په سجده پرېوځي بړه ستا د دې بدعملونو ستا پلار خبر شي څومره خفه تا ته پریشاني نه میلاوېږي او چې ستا د وجې نه د الله رسول خفه د الله رسول هغه خفه د الله رب العزت په دربار کې هغه مجبور شي او هغه سجده ولګي ستا لپاره
او دا وایي چې یا الله ته خو به ټول انسانیت جهنم کې واچوې. ما په دنیا د خلکو سره د جنت وعدې کړي دي، د هغې جنت د وعدو او د جنت د حصول لپاره ډېرو خلکو په ځان ډېرې سختې تېرې کړي دي، ډېر تکالیف یې تېر کړي دي. الٰه العالمینا د دې به څه کېږي؟ یا الله که ته دا ټول خلک جهنم کې واچې نو بیا خو زما وعده خلافي راځي.